کتاب التفسیر دا باب دے په بیان دا تفسیر کی هر کلا چې فارغ شو مصنف علیه رحمت د ذکر دا احادیث مبارکونا چې داغي تعلق مغازیو د پیغمبر علیه السلام سره نو شروع کئی امام بخاری په ذکر د هغه احادیث مبارکو چې داغي تعلق دے تفسیر د قرآن عظیم سره بطور مبادی یو سو خبری یاد کا امام بخاری رحمہ اللہ په کتاب التفسیر کې تقریبا 548 روایت ذکر کړی دي او په دې 548 روایتو کې 448 روایات مکرر دي اور صرف 100 روایات چې کوم دي هغه نیوي دي یاد شو 548 روایات دي په دې کې 100 روایتونه چې دي هغه نیوي روایتونه دي او باقی ټول مکرر دي وګوره 448 روایتونه مکرر پات راغله بیا په دې ټول روایتو کې 465 روایت هغه موصول دي او باقی ټول تعلیقات دي 465 روایت موصول او باقی کل تعلیقات دي بطوری مبادی یو سو خبری یاد کړئ د کتاب التفسیر مبارک صحائف ستو کی سلور کتابونه دي چاہی کتاب التفسیر په عنوان مبحث په خپل کتاب کې اخلاق بخاری شریف ترمذی شریف مسلم شریف ابی داود شریف تی سلور کتابونو کې مبحث د تفسیر دی کو ابی داود کی عنوان د کتاب التفسیر نه دی بلکې الته کې عنوان د بحث الحروف دی تفسیر عنوان نه دی خو د دنه ټول تفسیر دی امام مسلم رحمه الله چې د کتاب التفسیر په خپل کتاب کې راوړی دی لیکن برای نام راوړی دی تفسیر نشته دی دغه وجنه بعض خلک وی چې عرب مسلم ته صحیح وایو کې صحیح نه وایو ځکه صحیح خو هغه کتاب ته وی چې پای کې شل مضامین کنا پیدا کنا ها اته ماشاءالله ماشاءالله چې اته مضامین وی په بری اته مضامینو کې غو تفسیر دی لہذا مسلم کې تفسیر شته دی خو بعض علما وی چې دا لګ دی نو په منزله د نشته نو کې ته دی د جوامعونه نه دي بیا په نسبت نور کتابونو ترمذی کتاب التفسیر ډیر طویل دی خدای په مقابله کې بخاری شریف کې کتاب التفسیر دغه په مقابله کې بیا اطول دی لہذا صحائف ستو کې سلور کتابونو کې مبحث تفسیر دی او په ټولو کې نسبتاً بخاری شریف کې زیات دی بیا طریقہ تفسیر امام بخاری په بخاری شریف کې د چکلا عنوان د صورت کی دی نو د اولا دغه صورت کی چکم الفاظ مفرده دي دغه تشریح کوي بغیر د ترتیب بغیر د ترتیب د تقدیم او تاخير دا دی اوله طریقه ده یاد شو تاسو اوس بده فاتحه اوس فاتحه چې شروع کړي دغه نمخ کې بده په فاتحه کې چې کوم الفاظ دي نو دغه مفردات په ذکر کې لکه دین سمانه ده او رحیم سمانه ده رحیم و رحیم کې فرق شته او کې نشته لکه داسې الفاظ
نو ابتدا کی د صورتنا دیب اول الفاظ مفردین مفردات و معنی ذکر کی و بدون تقدیم و تاخیر بس دا یو شو اغینا بعد بیا دے تفسیر ذکر کی دا قیده یاد که خان دا دیدی دا قیدی چکم دینو دا استاز وقت نزای کوم دا دید اهم مبحث دی بیا دیدی طریقه دارا چه کل دی یو آیت تفسیر از رائے خود کئی نو دی اغید پار حدیث مرفوع ذکر کئی او چې کله دی بذات خود از رائے خود تفسیر نہ کئی نو دی اعتماد کړی دی په مجاز القرآن د مفسر ابو عبیدہ مفسر ابو عبیدہ د ابو عبیدہ یو تفسیر دی چې داغینو مجاز القرآن دی نو دی اکثر د مجاز القرآن نه حواله ورکي بلکې دی پوری بعض علما ویل دي چې داسې پوښا چې دی په تفسیری الفاظو کې مجاز القرآن هی اخد په خپل کتاب کې نه دی پای کې تنقید کړي دي نه دی دی باس کړي دي بلکې التسلی کلو هغه دلته کې خودل بس ابو عبیدہ مجاز القرآن کی چکم ترتیب سراغی تفسیر کړو یاد لغت معنی کړی وی بعین ہی اقصدی په بخاری کې خودل او دغیت نه تنقیح وکړه نه تنقید او دغه وجه چې ابا عبیدہ ابو عبیدہ د په فن د تفسیر کې نه د محدثو نه د مفسرو البته دی امام اللغت او د نحوی مشهور عالم او د آل لغت نو په دې اعتبار سره امام بخاری پغی اعتماد کړی دی ورنه د نه مفسر او نه د محدثو لکه سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحه جلد نمبر 9 او صفحه 447 کی اغیدا باس کړی دی چې نه د مفسر نه محدثو البته امام اللغت او امام بخاری دغه نه د لغات حل اغسته دي بیا ځکه طالب جان د نورشاه کشمیری سی یو نقطه در ذکر کوم ډیر لوی شخص سره تیر شوی دی آی په دې نحوینو کې دو علماو یو زجاج چې د نحوی عالم باللغت مفسر او محدث او بل فراو فرا نحویمو عالم محدثمو بلکې دا فرا په باره کې ذکی چې د حافظ الحدیث وي عالم الناس بالحدیث او د دې فرا معنی القرآن موجود دی په 3 جلدونو کې ما څه خبرشته فرا سیب کتاب دی معنی القرآن شیخ القرآن دی اللہ غریق رحمت کی نغیر ما تویچ البیان او معنی القرآن و زجاج دا لغت پا باز کے دادری کتابونا خادم دا قرآن لپار ضروری دی چپ مکتبہ کے جدی بھی کہ نورنی نو خیر دی جنی دی خداتری دی خام بخوی نو دا سرے عالم نو مفسر نو عالم باللغتو نو پا دی اعتبار سرا دی دا لغت خیال کرے دے بسا اوقات ابا عبیدنا په مجاز القرآن کې په باز د لغت کې شدید قسم تسامح شوی دی شدید قسم تسامح شوی دی لکه تاسو ان شاء الله وای بخاری د بعض الفاظ برازي چې دغه معنی به د اوپر او کې بل ان شاء الله وکړي د دې ته وی تسامح تخیل ورته لکه مثال په طور سره ګوره د بخاری کې د ودا ذکر کوي ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا اي شیطانا او د په جسد معنی په شیطان سره کوي حالانکه یو هم د محققین نه شیطان لفظ نه دغه جسد نه لیکن دې کې بخاری کې شته
نو ته بدانوي چې لکه بخاری کې چې وته شیطان ویلی دی بخاری صاحب خدا سکړو د ابا عبیدا مجاز القرآن خپل کتاب کې خره نو کته اعتراض کړي نو پابا عبیدا کا امام بخاری باندې مکوا او د امام بخاری رفعت علمی یا مهارت فی الحدیث چې د علماو په نظر کې دی هغه په اتیان او په ایراد د احادیث مرفوعه او شرایط فی حق الاحادیث دی د مجاز القرآن په دی وذ سره د امام بخاری په مقام کې چې کوم دی کمې نظر راغله تشوا بیا دغه وجدا چې امام بخاری چې کله کتاب التفسیر ذکر کړي نو چونکه د ابا عبیده نه دی او ابا عبیده په دې فن کې احتیاط نه کړي نو کله کله بالکل بلا ترتیب یو ټکی راشي چې نه به مخ کې سره تعلقي نه به رسو سره تعلقي دارنګي مسل ته مطلب بقره کې یا هغه کې بتوای مثال په تور سره الله یستاذ یوم فی طغیان یامهون دا رستو دی نو ته به دغه تفسیر مخکې وکي او من الناس مې یقول تفسیر برستو د آیاتو د ترتیب لحاظم پکې نشته دی او کله کله بداسي مولانا صاحبہ چې په تفسیر د سورۃ النساء کې با د تفسیر د سورۃ انعام راوړي او په تفسیر د سورۃ مائده کې د په تفسیر د سورۃ آل عمران راوړي روان به ماضی ذکرې د په کې ناصب آل عمران راوړي نابدی نی کړي داسې کار چا بکړي ابا عبیده بکړي نو بسا اوقات خلکو ته په دې خبره لوی اشکال وي لکه مثال په تور سره تاسو راوړل وای سورته مائده واځو سورته مائده تفسیر وګوره کنه یار الله الله 665 صفحه وګوره چی 165 دراوانو لا نظراړولې باب قولی تعالی ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حامن شته وإذ قال الله يقول قال الله وإذ هاونا صلة المائدة أصلا مفولة كعيشة الرازية وتطليقة بائنة تيشو كنا ورپس مخی گورا ويقال ما دني اي يميتني وقال ابن عباس متوفيك مميتك وذا متوفيك فكم ذکر خسورت دا صورت ناس کی دیکھنا آل عمران کے دے چار کر صورت آل عمران کی قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا اور دل تا خود مخی صورت مائدہ باہرہ و صاحبہ مخی ذکر دا اور میں ذکرہ انی متوفیکا اے ممیتو کا یہ تو بے ڈنگی تفسیر اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں بے ڈنگی تفسیر اے ترتیب ہی نشتے اس داؤم نہیں چتا ہوا ہے لکہ امام بخاری دا چلوالے ہوکا آلیکہ خون ایک وقت پا دی صورت مائدہ کی دا آیات شتے کنا کم یو آیتا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علا کل شین شہید مائدہ کشتے کی نہیں شتے فلما شتے کنا 116 نمبر آیت غالباً فلما توفیتنی نوالتا کی توفیر آلا اور سورت آل عمران کم توفیر آلا تو دغیب پر نسبت بانی ممیتو کہ ترجمہ اکڑا خدا دی بیٹن کی تفسیر دے دارنگی سورت انعام وګورا سبحان اللہ
دا سنور زوی نشته ده الله دې رحم وکړي دغه دا 662 صفحه وګوره دا 662 دریم کرخور باب قولی تعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار شته وقال ابن عباس اسفل النار نفقا سربا اوس ګوره په سورته نساء کې نفقا نشته نفقا سورته انعام کې ده ان استطاعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء نفقا چرته دي سورۃ انعام کې ده دې سورۃ نساء کې نفقا نشته ګوره قال ابن عباس اسفل النار نفقا سربا دلته څنګه راغی بابا اوبیا مگر رسوی خدا نفقا د منافقین مادم نفقه ده کنه د منافقین ماده نفقه ان المنافقین د نفقه نه ده نو چې ارکل دغه ماده منافقین ماده نفقه وا نو دغه مادي مناسبه سره نفقا معنی وکړي سره باندې حرمت یو طالب دا څنګه مادي کې دوی مناسبت ته منافقم ډونګي وي او سره هم ډونګته وي دیم ډونګي وي دا څه کنه او دا وګوره تب کتاب التفسیر صاحب اخلیرا چې دا چلو شيره دارنګه سورۃ اعراف په تفسیر کې د بلشان ذکر کړي دا سورۃ هجر په تفسیر کې 683 تلاوان وای خپل راځي ما خو نه او سورۃ هجر کې د سورۃ اعراف را منډي ملاو شو اګورا وقولی باب قولی تعالی الذين جعلوا القرآن عظیم معنی کہ المقتسمین الذين حلفوا ومنه لا اقسم ويقرأ لا اقسم قاسمهما انی لکما لمن الناسحین اس سورۃ ہجر کے قاسمهما شته عرب کے قاسمهما عرب کے راځي کنه قاسمهما انی لکما خودلته قاسمهما معنی ولي وکړه جعل القرآن عظیم المقتسمین وقال مجاهد تقاسموا بالله او سورۃ النمل تلار تقاسموا بالله لنبيتنه ثم لنقولن لولي ما شئنا مالك علي وإنا لصادقون او دې دا مزاج دی نزوی مسلم چې د کتاب التفسیر لپاره خو مفسر خو په کار دی خو چې طالب یا مولا حافظ نو علا کوم دی او چې دې ته قران یادي بیا پته لګي چې واقع دا التن لاړو دا دې بل ځای ته دا سراوانه 666 صفحه او دا 666 صفحه کې دا سورۃ انعام تفسیر دی سلام مکر کو ګورا مصفوحا مهرا قاصدا وارضا ابلسوا اويسوا ابسلوا اسلموا سرمدا دائما او دا سورۃ انعام دی سورۃ انعام کې سرمدن شته نشته حافظانو ګوري نشته قرآن حضرات نشته او دیر ابلسو معنی کی ابسلو اسلمو سرمدن لار صورت قصص تا منڈکڑا تا خیال ہے کنا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن علیکم النہار سرمدن نو دیر سرمدن دائما ترجمہ نسیاق سردن صبح سردن پر منز کے پراتا دا اوس په تدانو چې امام بخاری چې کړ دی امام بخاری الکه امام بخاری دا ابا عبیده نه تفسیر راغلی او ابا عبیده چونکه نه مفسر او نه محدث عالم باللغت هغه د خپل د لغت کار کړی دی
او لغت ورته خېلې ده مثلا شو دغه وجنه لغونه په دې باندې تاسو ته د فیض الباری نه انور شاه کشمیری سے قول پیش کوم او بیا به ان شاء الله مسله حل کیږي که نه حل کیږي دا کتاب التفسیر دی فیض الباری تاسو غشتي کړه دا کتاب د اردو توراتونه غوښتي یا ربه دې نه غوښتي دا ګوره دی عالم ډیره خسته خبره کوي ان اول من خدم القرآن ائمه النحو دنیا کې ټولو نامخ کې چې قرآن خدمت کړی دی ائمه النحو دی فللفراء تفسیر فی معانی القرآن وكذلك الزجاج وذكر الذهبي ان الفراء كان حافظ الحديث ايضا بهذه الجمله وقد اخذ ابن جرير الطبري في تفسيره عن ائمه النحو كثيرا ولذا جاء التفسير عظيم النظير الجمله یاد کړئ قیمتي ده و امام طبري خپل تفسیر د نحویان اکثر اغسته لري ځکه د تفسیر عظیم النظیر دی لکه بالکل نظیر نشته دی تخیل ورته کنه لکه موږ خپل په درس کې بعض مشکل زینو کې طبري راوړو او بیا غ طبري موږ خیو کنه فسرون الیک کې چې د سورن اقسمانه تاسو یو بل په ټوپه کې راوسته نو دا ترجمه چې څنګه خسته د بصرینو په مذهب باندې طبري حال کې بل چانه کړي ولو كان البخاري ايضا صار سيره لكان احسن کچر امام بخاری خپل کتاب التفسیر د طبری په طریقې راوړې وې نو دا ډیره بهتره و لکن نو کان اندو مجاز القرآن دوی په مکتبه کې مجاز القرآن لابي عبيده معمر ابن المثنى فاخذ منه تفسير المفردات وذلك ايضا بدون ترتيب وتهذيب اگه ناغسری نه پکې ترتیب دے نه تهذیب دے فصار کتاب ايضا على وازن کتاب ابي عبيده في سوء الترتيب چې دا ابو عبيده نه ترتیب نه نور سن امام بخاری چې کوم دی کتاب التفسیر د ابو عبيده په طریقې باندې په سوء الترتیب راغی او مکه جمله لیکي والاتيان باقوال المرجوحه ابو عبیدہ ټول مرجوع اقوال دي نو دې ایمان باس نه کړي والانتقال من ماده الى ماده انتقال د ماده نه ماده ته دی ماده ته ګوري لکه اوس تا قاری ته عبارت ویلو چې والرحیم من الرحمت الرحیم والرحیم به معنی واحد سو کچھ معنی واحد ده رحیم اسم فاعل دی پای کې معنی کې حدوث دی او رحیم چې کوم دین مبالغی صيغه ده یا صفت مشبہ ده پای کې دوام دی یا مبالغه ده یا دوام دی رحیم سے فاعل دی پای کې حدوث دی نو څنګه دې چې معنی واحد ده او دې ته نه ګوري دې ماده د رحیم او د رحیم د رحم نه دې ماده یو ده معنی خو ځان له د سړیا د رحیم سے فاعل ده چې طلب په حدوث دی او رحیم مبالغه یا صفت مشبہ ده په دوام کې خو د رحیم او د رحیم ماده رحم دی یو ده نو دې دا معنی ده والانتقال من ماده الى ماده د یو ماده نه بل ته تللی ومن سوره الى سوره اب یو سوره د بل سوره ته تللی چې کوم ځای کې د دې ته مناسب لفظ راغل دی هغه پکې اخلي نو فصعوبه على الطالبين فهمه په طلباو د کتاب التفسیر باندې فهم چې دین هغه ډیر ګران شو ما نو رتب کتاب التفسیر كله من كلام ابي عبيده ولم يعرج الى النقد اصلا نقل تلا نرا او دا جمله یاد کړه په تعالی پیدا در کی توریک جونا انور شاه کشمیری سے اول هغه سره د چې چا د قادیانی خلاف چې کوم د عقیدت الاسلام کتابی لیکل دي اوس دی وی چې چونکه امام بخاری ابا عبیده پسلار جرح او تنقید اونک نو اوس منګوي چې د سورته مائده په تفسیر کې متوفی کا بماننا مومیتو کا نو اوس دی وی
وهذا الذي ارى شقي القاديان حيث زمان البخاري اشار في تفسيره الى ان التوفي بمعنى الموت لانه فسر قول متوفيك بمميتك. وی دغه وجوا چې شقی القادیانی به ایمان چو هغه دا نظریه وا چې امام بخاری نه لوی مفسر بل څوک نشته او د متوفی کا مان د ممی تو کسر دان عیسی اسلام ورته دا خیال ورته او بخاری واغسته او خلق ته مکه کې خدا نمو چاله کې دا د ممی تو کا ترجمه امام بخاری نه دا کړی دا ابا عبیده کړی دا او مشران خلقو هغه چې ابا عبیده باخم مدون سړی او خمزدار وي هغه خپل تفسیر دلته کې خدا لہذا په دې نسبتونه د امام بخاری غاړه بالکل پاک ده الا بلا بگردن ابا عبیده معمر المصنع مثلا شو دا ځان یاد کړئ ٹھیک شو زنو کتاب التفسیر دا کتاب دے په بیان د تفسیر کې تفسیر په معنی د فسر سره دی او فسر ویل کی ست وضاحت تا نو امام بخاری رحم الله چې دی خپل کتاب کې کتاب التفسیر راوړ بیا تفسیر دی او بل د تعویل دی او تفسیر چې کوم دی نو دا بر روایات وی او تعویل چې کوم دی نو دا بالدرایات وی هغه لپاره خارجي مسائل وی او تفسیر چې کوم دی هغه لپاره روایت باندې تفسیر کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو دی الله په نوم باندې کنه دا معنی خو علما وی چې د اصولونو خلاف ده. په نوم د الله پاک مهربان په نوم د الله چې دی لوی رحم کوونکی مهربان دی. شروع کو من کتاب التفسیر د بخاری او دا استاد بصری مطابق شي الرحمن الرحیم هغه معنی خو پرې ده کنه قران کې وایو او بخاری الرحمن الرحیم اسمان من الرحمت دا رحمان و رحیم دا دوار اسم ندی دوار اسم دی چې مشتق دی د رحمتنا بس رحمان هم د رحمت ندی او رحیم د رحمت ندی او دی الرحیم والراحم بمعنى واحد رحیم او راحیم چې دا په معنی د واحد دی. اوس یو سره چې امام بخاری باندې څنګه اشتباه رااله چې رحیم او راحیم خو یو معنی خو نه ده کنه راحیم خو اسم فاعل دی او رحیم صيغه د مبالغه ده یا صيغه د صفت مشبہ ده او صفت مشبہ مات خصوصیت دوام ده یو خو صفت مشبہ ده بل اسم فاعل ده نو څنګه معنی یو ده امانه رحیم معنی هغه ذات چې همیشه همیشه رحم کوونکی دی رحم کوي کنه همیشه همیشه رحم کوي او رحیم هغه ذات وي چې رحم کوي اظهار د خیر رحم کوي حدوث ده کنه حدوث خو دوام نه کله کوي کله نه کوي مثلا کله کله وجود ترازی دا دوار څنګه یو شو به معنا واحد نو زموږ کو دلته کې مراد د معنی نه هغه معنی نه د مراد چې کوم ستا په دې ځین کې متبادره ده معنی واحد یعنی مبدأهما واحد مادتهما واحد رحیم دې کې رحیم دې دواړو ماده یو ده چې رحمت ته معنا په معنا د مادي وشي او ماده خو دواړو یو ده معنا جدا ده. لکه مثال ذکر کړي کل عالم والعالم لکه عالم شو اور عالم شو وی معنی یو ده دلته معنی یو نه ده عالم معنی لوی عالم عالم په معنی د علم لرونکي مبالغه کا ډیر علم لرونکي عالم علم لرونکي نه ماده یو ده چې د عالم او د عالم ماده څه شه ده علم دا په اعتبار د مادي یو دي. جی قربان بس ته 15 منټه پاتې نه کوم لري څه وراشنه بیا به سکو اکی وایو زج ملي سره اتلو پرو جی
باب ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابة المصاحف ويبدأ بقراءته في الصلاة والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تزام. وقال مجاهد بالدين بالحساب المدينين المحاصرين. ما شاء الله. باب ما جاء في فاتحة الكتاب، باب دے په بیان د هغه روایاتو یا هغه الفاظ تفسیریو چراغل دی په بار د فاتحة الكتاب. وسمیت ام الكتاب او د دې نوم کې خدای شوی د ام الكتاب. دا خو پتا سبحانه خو پنا نه ده او چې کم د شاد درسونو کې نی پاتې شوی نه لپاره مشکلات دي. خو تاسو خدا خبرې پیتی کړی څه ضرورت دی. امام سیوطی رحمه الله په خپل اتقان کې تقریبا د فاتحه 25 نمونه لیکلي دي او بیا په یو روایت باندې باسم کې چلا تقول للفاتحه ام الكتاب، فاتحه ته ام الكتاب نوای ولا تقول له ام القران، په دې باندې ام الكتاب هم نوای او ام القران ورته نوای. بیا دغه روایت تفسیر اتقان ذکر کړي اخر کې چې دا دواړه روایتونه ضعیفانه ولی ځکه چې اطلاق په فاتحه باندې ام القران یا د ام الكتاب په حدیث صحیح کې موجود دی او دې ته ذکوي چې دا اصل ته وي فاتحه د پورا قران اصل دی. چې کوم دی نو مبدا او معدن ته وي د ټول قران د پاره فاتحه مبدا ده. لہذا فاتحة الكتاب مرتویل شي ام الكتاب مرتویل شي. فاتحة الكتاب په دې اعتبار سره چې د الله د کتاب افتتاح د دین شوی دا. ام الكتاب په دې لحاظ سره چې د پورا قران مرجع ده دی. فقبل لانه يبدأ بكتابتها في المصاحف یا مصاحف، ځکه چې ابتدا کې دي شي په لیکلو د فاتحه په نسخو د قران عظیم کې. الله اکبر ولله الحمد. څومره ښه خبره وکړه. الکه چې څوک د قران عظیم نسخه لیکي او سورته فاتحه لیکي فاتحه الكتاب ورزکوي. ويبدأ بقراءتها في الصلاه، اور شروع کې دی شي ابتدا بالقراءت کې دی شي په دې سورته فاتحه سره پس کې په مانځ کې چې ته چې مسکه نو کوم ځای نه شروع کړي الحمدلله رب العالمین. بس اوس موږ تاسو ویلو چې دا په تفسیر رستو کوي، خو چونکه تفسیر بیډنګي دی کنه تفسیر په ترتیب ده. نو اوس دې الحمدلله حمد مانو نه کړه، رب العالمین مانو نه کړه. اوس مالک یوم الدین کې مالک مانو نه کړه، الدین معنی شروع کړه. او اوس وی والدین الجزاء. بس معنی قران کې راځي مالک یوم الدین نو الدین الجزاء. بس او چونکه دا جزاء کو نفس بدلی ته وی دا بدل نیک عمل ته د نیک عمل ملاویږي او دا بدل بد عمل ته دغه د بد عملهم ملاویږي. زکوي چې الدین الجزاء فی الخير والشر، دا بدلی ته وی چې د تعلق عمل خیر سره دی عمل شر سره دی. عمل خیر سره انعامات دي نو عمل شر سره سزاګانې دي. لکه روایت کرا دی کما تدینو تو دانو، جیسے کروگے ویسے بروگے. اردو ترجمه ده کما تدینو څنګه چې کای بل سره نو تا سره به وکړي شي دقه سي چې بل سره زیاته کې جو تا سره به وشي. او لکه په دې دنیا کې موږ ولیدل کما تدینو تو دانو. خدای دې غیرتيان همیشه آباد ساتي. وګرځي لرنه کما تدینو تو دانو. خوشو کنا چې څنګه دې چا سره زیاته کړو دغه نه دبل زیاته درځو. اسیا ستای وجودونه خو بیام ته معلوم دي استاخو اسیا ستړي دوړي شوي. تو جیسے کروگے ویسے بروگے. چې څنګه کای نو دغه څه بدل سره وکړی شي. په خوا خلک به کنه مکه او په ما چې چریرا نشي پتا، مکه په ما چې چریرا نشي پتا. وقال مجاهد بالدين بالحساب، مالک یوم الدین بالحساب. ٹھیک شو کنه. اوس دین معلومه شو چې دا مخ کې چې د الدین معنی کولا
دا د سورتی ماعون معنی کولا یا سورتی ماعون کی راضی فما یکذب ارایت الذی یکذب بالدین هغه دین چې کوم دی نه په معنا د جزا دی او دی محشی او ناشنا خبره کړی دا چې دی فاتحه ته سب المسانی وي او دیو دغه نه دا چې قران عظیم کې دو سورتونه دي چې مشتمل دي په آیاتونو باندې لا ثالث لهما یو سورته فاتحه ده بل سورته ماعون ده ٹھیک شو کنه اوس دې معنی کې وقال مجاهد بالدین ارایت الذی یکذب بالدین لا یا شو کنه لار سورته ماعون ته ورسېده خلاص کړه ته چې نه خلاصي ارایت الذی یکذب بالدین او سوال دا دی چې دا خو سورته فاتحه د ماعون خو نه دی نو الته د سورته ماعون تفسیر دلته د څنګه راوړه دیو سړیا خو دې تو ګر مالک یوم الدین دلتم دین دی یو کذب بالدین التم دین دی تی شو کنه نو چونکه معنی یودا ماده یودا معنی یودا نو دې مناسبه سره ماته د سورته ماعون ذکر وکړه او الته کوم دین راځي بالحساب یعنی حساب چې د قیامت دا بس اوس چونکه ما درته وی چې بیډنګي تفسیر نه فاتحه مو وی درته نو سورته ماعون راغې او سورته قمر درته وی فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین نو دلته مدینین فلولا څنګه ان کنتم غیر مدینین اوس مدینین سورته واقع راغې او دا مدینین ماده د دین دا مدینینا ته ماده دین دا اوس معنی کې محاسبینا ځکه د دین معنی حساب شو نو لہذا سورته قمر کوم د دین معنی حساب شو فلولا ان کنتم سورته واقع فلولا ان کنتم غیر مدینینا نو ولی نه واپس کوي روح د دې انسان یا تاسو نه بدل ور کړی شوی نه حساب کړی شوی کتاب چې مرن نشته یا مرن رسول حساب کتاب نشته نه دا کم سړی چې تاسو رمري او داروه منډوي روي نشته د لکه نه کنه کی وینو معنا شو مدینینا محاسبینا حساب کړی شوی چرته وګار دیتا تا خیال لغتم دی ور کمال خود کنه فاتحه هم پکې رااله ماعون سورتم پکې راغې واقعهم پکې راغې زه مړي سره لا نشته غیر اتو پر وایو شته په نه لاندې راغلی کتاب راځي کنه چلو تل جانا سورۃ فاتحه خلاص وکړه عن حق بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ګور مولانا صاحب توجه کوه دا روایت امام بخاری راوړل کی حدیث مرفوع ده مقصد د امام بخاری د روایت راوړلو بیان د عظمت د سورۃ فاتحه ده چې فاتحه الکتاب هم ده ام الکتاب هم ده اوس په دی باندې حدیث مرفوع ثابتې چې ورته یو ثابت پیغمبر اسلام وی ته اعظم سورۃ خیمه انو هغه اعظم سورۃ فاتحه ونه ګور ابي سعيد ابن المعلى كنت اصلي في المسجد في جمعات کې ناس مزمه کو فداني رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سے ما تواضع کا فلم اجبه ذرا نغلما ولی مز کې ومکنه ان ما چې خدای پاک اوسو یو خاموز دې بل خوا د حضرت आवाज دې سوکم خو ما اجبه جواب ورنکا فقلت ما یا رسول الله انی كنت اصلي یعنی مزد چې فارغ شوم نبی علیہ السلام څخه لاړم اما حضرت ته आवाज وکړه ما اوریدو قرآن نغلم زکه چې اصلي مزمکو فقال نبی علیہ السلام الم یقل الله تعالی استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لا الله الک چې تا زما आवाज اوریدو په قرآن دې نه دی سورۃ انفال چې کله الله او رسول بلنو کینو فورن قبولیت وکای اذا دعاكم دې معلومه شو استاد حاشی ذکر کړ دې چې اجابت د حضرت په مانځ کې مفسد الصلات نو الله اکبر
زکه چې دا صلات هو تعمیل د حکم د پیغمبر وکړه. ثم قال لي بیا ماتا ابي سيد المعلى ماتا نبی علیہ السلام ویل وعلمنک سورۃ اعظم السور فی القرآن تا ته یو سورۃ خیم چې ډیر عظیم سورۃ ته په فند قرآن کې قبل ان تخرج من المسجد جمعات لا بته د جمعات نو وتلې نه یعنی مخکې د وتو ستانه جمعات مخکې د وتو ستانه جمعات نه تبلا د جمعات نه وتلې زبتا ته ما معلومه شو چې دای په جمعات کې اوقات مقرره وو. ثم اخذ بيدي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زده الله سنیلم فلما اراد ان يخرج چرادوا وکړه حضرت چې جمعات دوزی قلت له ما ورته یاد کړ قلت له ما ورته یعنی ما ورته یاد کړ علم تقل ایا حضرت تاسو ماته ویلو اتا نو ویلی دا څه په زمانه نه کومه تاسو راته ویلو لو علمنک سورۃ یا اعظم سورۃ من القرآن نبی اسلام الحمدلله رب العالمین دا څه کنه هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته دغه فاتحه سبع مثاني دا یو خدا چې آیتونه باندې مشتمل سورۃ لکا ماعون چره یا سبع المثاني دا هغه آیتونه دي چې موږ کې مقرر ویل کیږي یا سبع المثاني په دې اعتبار سره دي چې الله هغه صفات او دغه ثنا پای کې په تکرار سره ویل کیږي اګور پکشته والقرآن العظیم دا تخصیص دا څه تعمیم بعد التخصیص اول فاتحه شو درستو شو یا منزله د فصل دی او قرآن عظیم چې فاتحه ځان لشي او قرآن ځان لشي لیکن دا دی چې دا عطف د پار نه دی بلکې وصل د پار دی او دقه فاتحه قرآن عظیم دی د قرآن لوی سره نو مل کتاب شو زاسان دي کنه شان د زړه شو کنه باب غیر المغضوب علیهم باب تفسیر قول الله تعالی ما زخه خبر زاسان د زړه شابه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين پس کله امام ولا الضالين وي نو تاسو امين وای نو دې آیت نه حدیث ثابت چې وظیفه د تقسیم ده امام حق دی ولا الظالم باندې اتیان کول استانه او ستا حق دی ولا الظالم اوریدونه پس امین ویل نو قرات خلف الامام د کم ځن راغی ها فمن وافق قوله قول الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه هغه سره چې دغه قول د فرشتو قول سره مناسب شله معاف کوي موافقت معنا فرشتیم امین وي تم امین وي نو کستا امین اجره کې دغه سره برابر شو نو زمزه کو بیا جوړه